اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ مخکې آیتونو کې تذکره د دې و چې د الله په وعدې باندې قیمت ماخلی، پیسې پې ماخلی، مال و دولت پې ماخلی، د ایمان مقابله کې مال دنیا مغوره کوي، دا مال پناه کیدونکی دی، الله سره چې څه دي هغه همیشه د پاره دي۔ تذکره د دې هم وا چې چا ایمان راوړلی، عمل صالح کړلی، صبر یې کړلی، د هغې دپاره اجر دی بې انتها۔ عمل صالح چې چا کړلی، نارینه که زنانه، خو شرط پکې دا دی چې یې به مؤمن، نو هله به د دغې نیک عمل ثواب میلاویږي۔ که دی ډېر ښه کارونه کوي خو ایمان یې نه وي، نو عمل هغه بېکاره بې ځایه دی۔ قرآن کریم د تلاوت تذکره وه چې حکم دا دی چې کله قرآن کریم لولې شروع کې نعوذ بالله ورسره وایه۔ شیطان خبره وکړه چې شیطان په مؤمنانو باندې زور دس دای نشتی، شیطان گمراه کوي، نو هغه چاله گمراه کوي چې هغه د هغه ملګري دي۔ د آیاتونو کې تذکره د دې کوي چې الله رب العزت یو آیات منسوخ کی بل راولیږي، د یو آیات په ځای باندې بل راولیږي، دا خلک وایي دا خو تا د ځانه جوړ کړي وو، اوس هغه خبره دې پاتې کړه، اوس دې بله شروع کړه۔ د نسخ باندې د دې خلکو اعتراض و، الله وایي نه، اکثر خلک پوهیږي نه، دا خبرې اعتراضونه ځکه کوي۔ دې دور کې اعتراض په الله باندې خلق به پکې کوي، لیکن چې کله د ډاکټر خبره راشي، ډاکټر ته وایي مالا زما د مرض علاج وکا، دوايي راکا، اوله یو قسم دوايي ورکي، وی دا به 2 ورځې استعمال کی، بیا به راشي چې 2 ورځې استعمال کی، وی بیا معاینو کې ډاکټر ورته وایي هلکه دا دوايي به نوره نه خورې، اوس درته نوره لیکم هغه به خورئ۔ دی چېرته هم د ډاکټر سره په جنګ شوی نه دی چې دا ته زما تاوان دی وکړو، دومره دوایانې مې واغستې، هغه به زه سیند ته ګزارم، اوس دا نه وایي بهر ته راوځي، وایي ډاکټر پوه ډاکټر دی، زما په مرض باندې پوه شو، مخکینی دوایي را ته بنده کړه، نوې شروع کړه۔ د مخلوق صفت کوي او چې الله خالق دی، هغه ستا په عمل باندې پوهیږي، هغه ته دا پته ده چې د ده دپاره په دې وخت کې کومه یوه نسخه پکار ده، کم یو حکم د ده دپاره پکار دی، کومه یوه مسله د ده دپاره پکار ده، الله ته هغه پته ده۔ بیا چې څه ورځې تېرې شي، نو اوس دغه کومه چې مسله مخکې تا پې عمل کړلی، کومه خبره وه، کومه نسخه وه، اوس هغه بدله که دا بله شروع که۔ الله خالق دی، الله ته پته ده، ما او تا ته پته نشتی۔ الله وی اکثرهم لا یعلمون۔ قرآن کریم راوړلی جبریل علیہ السلام په حق راوړلی، لږ لږ یې راوړلی، نو دا لږ لږ دی دپاره دی چې دې باندې عمل وکړی شي، مؤمنان دا ازده کی، په دې باندې عمل وکړي، کلک شي پې، چې لږ لږ یي نو ازده کولی کېږي، لږ لږ یي عمل پې کولی کېږي، او دغه لږ لږ چې نازلیږي نو په دې کې دا خبره به بیا راځي چې ته کومه یو سټیج باندې روانې، هغه سټیج مطابق
ستا د طاقت مطابق، ستا د همت مطابق هغه لا حکم ورکولی کېږي، عمل ورته ښودی کېږي. ډېر خبرې داسې دي چې هغه په قلاره قلاره باندې شوي دي. مثال په طور باندې شرابو، نو شراب مخکې وي یو حکم یې راولېږو، شرابو کې نقصانات شتي، څه فایدې پکې هم شته، فایدې لږې دي، نقصان یې زیات دی. څه ورځ یې په دې باندې خبره وچلېده، بیا یې حکم راولېږو چې کله تاسو جماعت ته راځئ نو په نشه کې به نه راځئ، مانځه ته په نشه کې نه ځئ. نو مونځ خو 5 ټیمه دی، نو هلته چې ته مخکې نشه وکې نو جماعت ته به بیا چل کې، نشه به نه تلي نه، جماعت وخت به مانځه ټیم به خلک مانځه نه قلارېده. صحابه کرام شراب یې پرېښودو، لیکن بیا هم حرام نه و. وروستو بل حکم راغی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. دا په 3 سټیجه کې شراب حرام شي. نو ته به څه دی اول کې ولې نه وي؟ اول کې ځکه نه وي چې دغسې دا کم چې نشیز خلک دي، نسواري دی او که هغه بل دی او که بل دی، هغه دغسې یکدم نشي قلارې دی، ورو ورو کمول غواړي، کم یې که کم یې که، نو آخر به قلار شي. د دې زمانې دا نشیز چې دي دا دغه حال لري. بیا بل اعتراض د دیو قرآن کریم معنی اعتراض و دا قرآن کریم دے د بل چا نه وی بیا راضی منگتے بیانی. عجمی او غلام دے ابن مغیرہ دے وی مغیرہ اغا وتداخی او دے راضی او منگتے وی داغی اعتراضو داغی جواب کئی چې هغه سړی تاسو چې چاته وایي چې دا هغه سړی نه زده کوي نو هغه خو عجمي دی او دا قرآن کریم خو عربی ژبه کې دی، نو د دواړو یو بل سره مناسبت نشتی. هلته کې د عجمي هغه سړی چې دی نو هغه په عربۍ باندې دومره ښه کلام کم ځای کولی شي، تاسو کوئ ځئ هغه چې کومه خبره کوي تاسو جوړه کوئ، د هغه خبره په عربۍ کې منتقل کوئ. بیا تذکره د دې کوي دنیا دا په دنیا کې چا باندې ظلم وشي، زیاتې وشي. یو سړی مسلمان دی، مسلمان باندې به کله کله زیاتې به کېده، نو اوس هم داسې خبره کله کله کېږي چا باندې زیاتې وشي، ټوپک پې کېږي او ووایه ګن پوائنټ باندې وي، ووایه کلمه د کفر ووایه، هغه کلمه د کفر ووایي، لیکن چې کله دی خوا شو هغه خبره دته اجازت دی دغې دا ځان لا 2 سټیج دي د خلکو. یو کلک ایمان والا دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنہ ته یا معاذ لا تشرک بالله وان قتلت او حرقت، اگر که تو اوس وځولی شي یا په سولی کړی شي، قتل کړی شي، لا تشرک بالله، د الله سره به شریک نه جوړی. که ورته یا چې چیزي دی ته دې اوس وځې خو د الله سره به شریک نه جوړی. دلته کې وایي بعضې کمزوري خلک دي نو هغو دپاره خبر دا ده چې ایمان یې په زړه کې کلک دی، په خولې باندې ووې نو خیر دی، ځان یې بچ کو، اخوا ته لاړ او بیا یې ایمان تازه کو، خیر دی، اجازت شتي. یو مسله پکې بل هم راځي، طلاق د مکره کله کله ګن پوائنټ باندې طلاق تی اخلي، طلاق ورکا که نه ورکې لاړې ووایه هغه ووایي ښځه یې طلاقی، نو اوس دغه ښځه طلاقه شوې ده که نه ده، دې کې علماو اختلاف دی شته پکې چې دا واقع کېږي که نه واقع کېږي. زمونږ مسلک دا دی چې واقع کېږي. ولې دلته کې 2 آپشن دي دته، یو د ژوند دی او یو د ښځه ده. دی کوم اخلي؟ ژوند اخلي که ښځه اخلي؟ نو که ښځه اخلي دواړه تی ځي، هم تی ښځه ځي هم تی دغه ځي، او که ژوند یوازې واغس
جو ښځې له طلاق ورکړو ښځې ته لاړه دی وایي نه زه خو طلاق نه ورکوم چې طلاق نه ورکوي جو ولي یې نو دواړه ته ځي نو دغه ځکه ده ته اختیار دی دغه اخلي او که دا اخلي مرګ دی خوښ دی او که نه ښځه پرېښودل دی خوښ دي نو دی که دا یې وکړو چې ښځه پرېښوده نو بچ خو به شي که نه او که ښځې له طلاق ورنه کړه نو جل به وشي دواړه پاتې شي هم به د ژوند نه لاس وینځي هم به د ښځې نه لاس وینځي نو دا ښځه پرېښودل به دغه دي د یوه خبره راځي عمل به کولی کېږي په څه باندې اهون البلیتین ورته وایي دوه مسلې دي مخې ته دا په دې ګاډو کې هم دا خبره کېږي ډرایور ته وایي څه چل به کوې مخې ته دوه څیزونه را روان دي یو طرف ته نقصان کېږي د ډېرو خلکو او یو طرف ته نقصان کېږي د یو زناور نقصان کېږي یو بل څه نقصان کېږي لږ نقصان کېږي نو چل به کوې لږ نقصان وکړه د ډېر نه ځان بچ کا دغه کوي دا ویلی کېږي نو هغه ګاډی اوس وران شوی دی اوس را پرېښودل غواړي یو شي لا نو څه له به را پرېږدی بل ګاډي له به را پرېږدی نه که کمر له به را پرېږدی نو کمر له را پرېږدی نو که خرابېږي نو ستا ګاډی به خراب شي بل خو به بچ شي که نه دی جنازه بل ګاډي را پرېږدی نو هر څه به وران شي نو ته به کې هم لاړ شي بل به هم لاړ شي خبره به ورانه شي ورپسې تذکره کوي دا دې وجې نه کم یو سړی چې هغه کفر ته سینه کولاو کړه نو د الله غضب دی پې دې سړي ژوند دنیوي هغه خو غوره کړلی په آخرت باندې تباه او برباد دی ورپسې تذکره کوي الله رب العزت دغه خلکو په غوږونو باندې په سترګو باندې په سترګو باندې په غوږونو باندې په زړونو باندې پردې راوستلې په هغې باندې مهر لګولې نو د چا په زړه باندې چې مهر ولګي جو هغه بس لارې ورته کولاویږي د کفر د هغه زړه بند دی د هغه غوږونه بند دي سترګې بندې دي کفر طرف ته ځي بېدینۍ طرف ته ځي روان دي خبره په دې دور کې هم دغسې روانه ده نن 12 وه ربیع الاول نو 12 ربیع الاول مشهوره دا ده چې 12 وفات دی دی وایي میلاد دی پیغمبر پیدا شوی دی دا خبره غلطه ده چې 12 باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی دا خبره کله چې د تاریخ کتابونه سړی ګوري نو 12 نه پیدایش دی او نه وفات دی دواړه نه دي لیکن مشهوره دا ده چې 12 وفات دی خلک 12 وفات مشهوره ده نو چې 12 وفات دی نو په دې باندې چې ته جشن کوې نو څه مطلب دې فایده دې خبره صحیح مقصد یې څه راوځي مقصد دا راوځي چې ښه ده چې پیغمبر مړ شوی دی پیغمبر وفات شوی دی ښه شوي دي هغې د وجې نه موږ جشن مناوو پلار دې مړلی ډولکی دې راغستی دی ډولکی وایي پلار یې مړلی مور یې مړه ده هلته باجې راوستلې او ډولکي راوستلې او د چغې کوکارې او کله باندې څه کوي کله څه کوي خوشحالیانې کوي جشن کوي هلکه مور په غم باندې د پلار په غم باندې چې داسې دي ونه کړه د پیغمبر په وفات باندې ته داسې کې صحابه خفه شي او دلته کې دی لګیا دی جشنونه مناوي نو څه چلی وکړو مختلف سکولونو کې مختلفو ځایونو کې د حکومت دا شی وکړو جشن عید میلاد النبی دا هر څه چې دي د بېدینۍ لار کولاوي نورو خلکو ته لارې کولاوي د بېدینۍ لار کولاوي د بدعاتو لارې کولاوي هر چا چې کړلی هر څوک چې کوي دلته کې هر چا چې دا حکم کړلی هر سکول ته چې کړلی څوک یې چې کوي نو ناروا یې کړلی او ناروا کوي هغه حکومت یې کوي حکومت په سطح باندې به شي ځکه چې هر یو سکول کې دا قصه شي ده په هر یو سرکاري ځای کې شي ده مولیان پکې هم تللي مولیان پکې هم لګیا دي تقریرونه پکې کوي دغه علماو لیکلي دا بدعت دی دا ناروا دي په دې ورځ باندې دا قصې کول پیغمبر نه دي کړي په خپل ژوند کې پیدائش نه دی مناو کړی هغه د هندوانو او د یهودیانو رسم دی د بېدینو خلکو رسم دی هغه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو عرس بیا چا نه دی کړی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه دی کړی عمر رضی الله تعالی عنہ نه دی کړی عثمان رضی الله تعالی عنہ نه دی کړی علي رضی الله تعالی عنہ نه دی کړی نه دی شوی نو هغه
سلورو صدو کې نه دی شوی، 400 کاله په دې کې نه دی شوی. نو په دې کې نه شي رستو خلک راغی، یو سړی راغی رستو په 400 کې دی که په 600 کې دی، 600 کې هلته کې یو سړی راغی مظفر الدین کوکری. هغه بادشاهو خلق ته خلاف و، هغه وی چې په څه طریقې باندې د اسلام په دې نوم باندې، د عرس په دې نوم باندې او د جشن په دې میلاد په دې نوم باندې خلک ځان ته رانږدې کم، خلک ځان نه خوشحاله کم. دا کسب شروع کو. او چې څوک خفه شي دي خفه دي، که څوک د مهنګای په طور باندې خفه دي، هغه هم خفه دي، په جشنونو نه خوشحالېږي. هغه کار کول غواړي چې هغه د الله د رسول د رضایي، الله د رسول فرمانی احکامی، نو دی هغه کسب شروع کو. غوږونه سترګې الله یې مهر پې لګولی شی دی. لګیا دی نو کله به روان وي څه به کوي؟ قبر ته به سجده کوي. کله به لګیا نو قبرونه باندې قبرونه کله په پی وینځي. دا بعضې پکې داسې قبرونه په عطرو باندې وینځي، قبرونه وینځي. قبر د وینځلو څه به وایي چې قبر کله د خاورې نو وینځلی کېږي هم بیا نه. هغه قبرونه چې هغه ناروا جوړ کړی شوي قبرونه دي، نو هغې باندې کله څادرې خورئ، کله هغه وینځي. نو بعضې خلک په پی وینځي، د غریبانو ول نه ورکوي. او دلته کې چې کم څومره چراغا کېږي، څومره څه کېږي په دې ورځ باندې، دا د غریبانو ول نه ورکوئ. خلک نوړی نه مومي، د خلکو جامې نشتي، جمع را روان دی، د خلکو د ګرمایش دپاره نه پیزار شته نه جامې شتي. او دلته کې دې څه کوي؟ نه جشنونه کوي. پیسې خلک وایي د هندوانو مالو بامبړانو وخوړ، هغه لګیا دي په غلط ځای باندې روان دي. نو الله رب العزت ورپسې تذکره کوي، ان ربک للذین هاجروا، هجرت یې کړلی د څه شي نه؟ من بعد ما فتنوا، وروستو د هغې نه چې دي فتنه کې غورځولی شي دي. هجرت یې کړلی، ملک یې پرېښودی دی، هجرت یې کړلی، ګناهونه یې پرېښودي دي. دی وایي نه ګناهونو ته زور ورکوي، ګناهونه شروع کوي، لګیا دي. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَةٍ، کله چې بدل کو موږ یو آیات په ځای د بل آیات باندې. والله اعلم بما ينزل، او الله ښه پوهېږي په هغه څه باندې چې را نازلوي. قالوا انما انت مفتر، دا خلک وایي یقینا ته خو یې د ځانه جوړونکی. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثر د خلکو نه پوهېږي نه. قل نزله روح القدس، ورته ووایه راوړلی دی قرآن کریم لرا جبریل علیه السلام. جبریل علیہ السلام بل نوم دی روح القدس ورته وایي. من ربک، ستا د رب د طرف نه، بالحق په حق باندې، لیثبت الذین آمنوا، دې دپاره چې کلک کي هغه کسان لره چې ایمان یې راوړلی و، هدن او هدایت دی، و بشرا للمسلمین، او زیری دی دپاره د مسلمانانو. ولقد نعلم انهم یقولون، یقینا موږ پوهېږو په دې خبره باندې چې دا خلک وایي انما يعلمه بشر، یقینا دله خو تعلیم ورکوي یو بشر، یو انسان ولا تعلیم ورکوي. پیغمبر زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د هیڅ چا په انسانانو کې په مخلوقاتو کې د چا شاګرد نه دی. لسان الذی یلحدون الیه، جبه د هغه چا یلحدون الیه چې نسبت کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، نسبت کوي یلحدون الیه، نسبت کوي د هغه سړي چې هغه دا خبره کوي پیغمبر ته. نو عجمیون، هغه سړی خو عجمی دی. وهذا لسان عربی مبین، او دا قرآن کریم دا په ژبه عربی ښکاره کې دی. ان الذین لا یؤمنون بآیات الله، یقینا کسان چې ایمان نه لري په آیاتونو د الله باندې، لا یهدیهم الله، الله ورته هدایت نه کوي. ولهم عذاب علیم، دې پاره دی عذاب درناک. انما یفتر الکذب، یقینا جوړی دروغ هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي په آیاتونو د الله باندې. واولئک هم الکاذبون، او دا کسان دي دروغجن. من کفر بالله من بعد ایمانه، چا چې کفر وکړو په الله باندې رستو د دې نه چې ایمان یې راوړلی. الا من اکرها، مگر دا چې اکراه وکړی شو، زور وکړی شو په هغه باندې. وقلبه مطمئن بالایمان، او زړه د مطمئنو په ایمان باندې. ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن هغه چا چې کولا وکړه کفر ته خپله سینه، فعلیهم غضب من الله، نو په دې باندې غضب د الله دی. ولهم عذاب عظیم، دې پاره دی عذاب لوی. چا چې ایمان راوړلی او کفر یې وکړو دې ته مرتد وایي. بیا د مرتد سزا د هغه دپاره 3 ورځې مهلت دی.
دې واپس شي، که واپس نشو نو دې سر دې د قلم شي، د نو په دنیا کې د اوسېدو حق نشتی. 3 ورځو کې دنه دې پوه کړی شي، دته د واعظ و نصیحت وکړی شي، د څه اشکالات دي هغه دې ختم کړی شي. 3 ورځو کې دنه د ایمان راوړي، که ونه شوه بس ختموي. دا حکم دی حکومت تا، ولاة الامور تا، حکومت بدا کار کئی. ولہم عذاب عظیم ذالک بیانہ مستحب الحیات الدنیا، دا دے وجنا چی یقیناً دی غورا کرلے جون دنیاوی لرب الاخرت پا آخرت بانے. وان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، یقینا اللہ ہدایت نہ کہ قوم کافر تا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، دا کسان دی چا اللہ مہر لگول دی پسلونو بانے، و سمعہم دی پغوگونو بانے، و ابصارہم دی پسترگو بانے. و اولئک هم الغافلون، دا کسان دی غافل دی د دین نه خبر دی، د دین طرف ته دی لارې کولاونه دي، زړه بند دی، غوږونه بند دي، سترګې بندې دي. لا جرم انهم فی الاخرة هم الخاسرون، خامخا یقینا دی چې دی په آخرت کې به د تاوانیانو نه. ثم ان ربک للذین، بیا یقینا ستا رب دا کسان د پاره چې هجرت کړل من بعد ما فتنوا، رستو دا غنه چې فتنه کې غورځولای شوي دي. ثم جاهدوا، بیا جهاد کړل، و صبر کړل. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقینا ستا رب رستو دینه خامخا دی بخون کې مهربان. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، او کله چې بدل کو مونږ یو آیات په ځای د بل آیات باندې، یو آیات لري کو بل آیات راوړو، یو منسوخ کو د هغې په ځای باندې ناسخ راوړو. والله اعلم بما ينزل، الله ښه پوهېږي په هغه څه باندې چې را نازلوي، الله پرې باندې ښه پوه دی. قالوا دا خلق وی انما انت مفتر، یقینا ته خو یې د ځانه جوړونکې. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثر د خلکو نه پوهېږي نه. قل نزله روح القدس، وتو راوړلی دی قرآن کریم لره جبریل علیہ السلام من ربک، ستا د رب د طرفنا، بالحق په حق باندې، لیثبت الذین آمنوا، د پاره دی چې کلک کیا کسان لره چې ایمان راوړلی، وهدن او هدایت ته دا قرآن کریم، و بشرا او زیر د پاره د مسلمانانو. ولقد نعلم، او یقینا منگا خامخا پویگو انهم یقولون، چې دا خلک وی انما يعلمه بشر، یقینا دل تعلیم ورکوي یو بشر. لسان الذي يلحدون الیه، جبه د هغه سړي چې دی نسبت کوي هغه ته، اعجمی هغه اعجمي دی، وهذا لسان عربی مبین، او دا قرآن کریم او دا پیغمبر د جبه چې دا هغه عربي جبه ده، مبین ښکاره ده، فصیحه جبه ده. ان الذين لا يؤمنون بآیات الله، یقینا کسان چې ایمان نه راوړي په آیاتونو د الله باندې، لا یهدیهم الله، الله به ته هدایت نه کوي. ولهم عذاب علیم، یې پاره دی عذاب درناک. انما یفتر الکذب، یقینا جوړی دروغ هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي په آیاتونو د الله باندې. واولئک هم الکاذبون، او دا کسان دي دروغجن. من کفر بالله من بعد ایمانه، چا چې کفر وکړو په الله باندې رستو د ایمان ددنه، الا من اکره، مگر هغه څوک چې اکراه پې وکړی شو، زور پې وکړی شو. وقلبه مطمئن بالایمان، او زړه د مطمئن په ایمان باندې، په خولې باندې صرف دغه ووې کلمه د کفر ووې، نو دی چې کله د هغه ځای نه خلاص شي نو دی به ایمان تازه کی په خپله خبره باندې، چې دغه وخت کې د کلمه د کفر ویلا په هغې باندې به استغفار وکړي، توبه وباسي، ایمان به بیا تازه کی. او که بله خبره وه د طلاق وه، نو که طلاق یې ورکو نه هغه بیا راګرځي نه، هغه خبره خلاصه شوه. که طلاق یو ورکړی نه هغه کې گنجایش کیږي، او چې 3 طلاق یې ورکړلی نو په هغې کې بیا گنجایش نه کیږي، نه هغه کې ښځه وه جلاړه، خبره خلاصه شوه، نو دی خو ژوندی پاتې شو، فایده خو ته میلاو شو، ځان له به بله وګوري، که نه لونډ دی دغسې ځان یې ژوند تېری وسو، نو ژوندی خو به وي که نه، دنیا کې ورته څه ورته میلاو شو که نه پاتې شو. وقلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرع بالکفر صدرا، لیکن هغه چا چې کولاو کړه کفر ته خپله سینه، فعلیه غضب من الله، نو په دې باندې غضب د الله دی. ولهم عذاب علیم، عظیم دی پاره دی عذاب لوی. ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا، دا دی وجنا چې دی غوره کړلی دی، مینا محبت کړلی دی د ژوند دنیوي سره، الاخرت په بدله د آخرت کې، آخرت پرېښودی دی، دنیا یې اغستې ده. وان الله لا یهدي القوم الکافرین، او یقینا الله هدایت نه کوي قوم کافر ته.
اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم دا کسان دي چې الله مهر لګولې د دې په زړونو باندې، وسمعهم او د دې په وګونو باندې، وابصارهم او د دې په سترګو باندې، واولئک هم الغافلون دا کسان دي غافل، د الله د دین نه غافل دي، د الله د یاد نه غافل دي، د الله د توحید نه غافل دي، د الله د قرآن نه غافل دي. لا جرم انهم فی الاخرة هم الخاسرون، خامخا یقینا دی چې دی په آخرت کې به د تاوانیانو نه. ثم ان ربک للذین هاجروا، بیا یقینا ستارب دا کسان د پاره چې هجرت کړي من بعد ما فتنو، رستو دا نه چې دی فتنه کې غورځولې شوی دي. ثم جاهدوا، بیا جهاد کړي، وصبر او صبر کړي، په دې ما کلک ولاړ دي. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقینا ستارب رستو دینا خامخا دې بخون کې مهربان. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.